السلام علیکم، زه یم ډاکټر انعام الله خان. د ورکوټو څاروو کې کوم چې نو مولود وي، د کومو چې زیات نه زیات یو هفته، 2 هفتې یا 3 هفتې شوي وي، یعنې موږ به دا تصور کړو چې د اولنۍ هفتې نه واله د یوې میاشتې پورې. په دې کې به تاسو کتلي وي چې د دې بچو خېټې ډېرې زیاتې خرابېږي. دا خېټه ولې خرابېږي؟ دا یو عمل دی او په هره هفته کې د دې عمل یو خپله پهلو ده چې یعنې د دې هفته کې داسې څه چلو شي چې د دې خېټه خرابه شي. ورکوټو غوندې شارټ ویډیو ستاسو دپاره جوړوم. تاسو ته دا ویډیو ښکاري دا بچی چې دی د ده خېټه خرابه ده او د ده عمر دی د 3 هفتو نه اوړېدلی دی، آنورډ دی، غټ د 3 هفتو نه اوړېدلی دی. خو موږ به د اولنۍ هفتې نه شروع کړو. کله په اولنۍ هفته باندې کوم ځای کې چې دې ته د وارګو ضرورت وي، کولوسټرم چې ورته وایي، اوور فیډینګ چې وشي د کولوسټرم یا چې کم فیډینګ وشي، یعنې په لو مقدار کې وخوري، نو دته د ایکولای یو انفیکشن کیږي، خېټه خرابېږي چې په هغې کې قبض په ده باندې ولګي او د هغه قبض کلر چې وي هغه سپین وي، سپین بخن وي، سپینې. کله چې دې د 2مې هفتې نه واوړي او په ده باندې د وارګو د مقدار کم شي، نو د ده قدرتي خبره ده، د ده نیچرلی یعنې قدرتي طور باندې د ده امیونټي نه وي ډیولپ، انټي باډیز نه وي ډیولپ، نو دته یو بله بیماري لګي، ځکه چې دغه خو ختم شو، کولوسټرم خو ختم شو، وارګه کم طاقت او کم مدافعت چې هغې ته میلاوېدو هغه ختم شو، پی شروع شوله. نو اچانک په یو بل جراثیم عمل وکړي چې هغې ته روټا وایرس یا کورونا وایرس وي، وایرل انفیکشن ورته وشي، او په هغې کې د ډایریا یعنې د کم فیسس چې وي د دې کلر چې وي دا زیړبخن وي، یلویش کلر وي. بیا چې کله 3مې هفتې نه واوړي د 1 میاشتې پورې او داسې آنورډ، لکه څنګه چې تاسو ته دا ویډیو ښکاري، نو دې ته یو قسم بیکټیریل انفیکشن کیږي چې هغې ته سالمونیلا وایي. صحیح ده، سالمونیلوسس ورته وایي، سالمونیلا ورته وایي، او دا ډېر زیات خطرناک هم دی، ځکه چې په دې کې کم بیکټیریا ده هغه په کولمو کې دننه ورشي، هغه پکې دننه ورشي او هغه سلپینګ شروع کړي. سلپینګ دې ته وایي لکه څه پټ دې واړوي که نه د لاس نه، دې ته سلپینګ وایي. یا ستاسو دا لیدلي وي ژبه باندې سکور راشي. په دې کې چې کومه قسم ډایریا لګي هغه به شنه کلر وي او هغې کې به نری نری وینه هم وي، ځکه چې هلته کې د انټسټاین یعنې د کولمو سلفینګ شروع شوی دی. دا یو 3 قسم تاسو ته ما وښودلله. خوس ډایریا، اوس دې کې تاسو ته به څه کول، ابرک په تاسو څه کوئ، تاسو به د دې واټر کنټینټ برابروئ، یعنې په دې کې چې کوم دا ډي هایډریشن راغلی دی دا به برابروي. په غټ مقدار باندې به دې ته آی وي لاین کوئ، آی وي لاین کې به دې ته رینګر لیکټیټ ډریپ ورخیژوئ چې د دې دا کم نمکیات دي دا هم پوره شي او اوبه هم برابر شي. که ټمپریچر پکې وي ان کیس سپیشلی په سالمونیلا کې ټمپریچر وي، بیکټیریل انفیکشن چې کم دی، ځکه چې په دې کې انټسټاینل وال سلف کیږي، نو په دې کې به تاسو انټي بایوټیک خامخا کوئ. ډرګ اف چایس چې دلته کې کم دی د ماشومانو بچو لپاره دا انروفلاکساسین دی، یا اورل انټي بایوټیک کې انروفلاکساسین تاسو ورکولی شئ، یا ټرایمیتوپریم سلفاډایزین یو ګروپ راځي دا تاسو اورلی بی ډي کې به تاسو ورکوئ. ها، په بی ډي کې د دې د ټمپریچر کنټرول، د اوبو خیال ساتل او دغه شانتې مینجمنټ دا ډېر ضروري دی.